बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बस तاسو یو شی وخم بس یو صحیح ده نو ګټه زیات وخت د موټر ډیوریشن ډیر زیات دی کنه هغه چې انټیفیس او فیټ سوي دا د سمارټ ډرایو چې دی اوس ګورئ که تاسو دا یو اس بي هم دا شی ده هر یو ډرایو هم دا شی دی اوس ګورئ د دې دا ډرایو چې دی دا رایټ کلیک زه په دې باندې کوم د پراپرټیز سره زما زه چې کوم دا کمی و دی دا انټرفیس د نیو ټیکنالوژي فایل سیستم دی ته وایي یو فیټ د فایل لوکیشن ټیبل کنه اوس که زه د دې وګورم او پراپرټیز ته راشم د دې هم صحیح د دې هم انټرفیس صحیح شو کنه سبای انټرفیس نو زه غواړم د دې ډرایو دا ټایپ نه دی فایل سیستم دا چینج کوم انټرفیس څه کوم چینج کوم یوز بي لري چې سبا کې نه دی یوز بي کا دا ګورئ موږ به اگزامپل په هغه باندې ورکو په یوز بي باندې ورکو چې اول زه د دې او دا کمپریس ما نه هیر نشي دا کمپریس نه دی دا وروسته یاد کې صحیح ده ډېر مهم شی دی تاسو اوس وګورئ دا موږ سره ډرایو دی زه خیال وکړم ډي یا ای او کوم ډرایو دی خو چې کله ډیټا پکې نه وي بیا اسانه دی لکه دا چې اوس خالي دی رایټ کلیک پې وکړئ او د فارمیټ ته راشئ او فارمیټ کې دلته نه دی دا ریسټور کوي چې ریسټور هم دلته کوی شي د دې فایل سیستم چینج کوي انټرفیس ته کې ار ته کوي او بیا څه کوي سٹارټ یې کوي او دا اوکے کوي دا سم سره نشته خو دا په هغه صورت کې چې کله تاسو یو ډرایو فارمیټ کوئ څه کوئ فارمیټ کوئ خو که چېرې داسې تاسو دا ډرایو نه فارمیټ کوئ هغه کې څومره ډیټا ده هغه ډیټا دې څه شي همسې پاتې شي صرف تاسو غواړئ ځکه ډرایو ډک دی د هغې فایل سیستم چینج کوي فایل سیستم څه کوی چینجوی شي فایل سیستم څه شی دی بیا دې کې بیا خبره کوو صحیح ده فقط موږ دا وایو چې موږ غواړو فایل سیستم یې څه کړو چینج کړو همیشه دپاره تاسو په وینډوز 7 کې استعمالوئ د سی ډرایو فایل سیستم انټرفیس ساتئ ان مطلب نیو ټي مطلب ټیکنالوژي اف مطلب فایل انټرفیس او اس مطلب سیستم نیو ټیکنالوژي فایل سیستم مخکې فیټ و بیا فیټ 32 شو اوس نیو ټیکنالوژي فایل سیستم شو نو په دې اساس باندې که چېرته موږ وغواړو چې فایل سیستم د دې نه بغیر چې زموږ ډیټا موږ نه لاس شي یا دې نه بغیر چې زموږ ډیټا ډیلیټ شي یا ختم شي یا ډرایو فارمیټ شي د هغې نه بغیر چې کله موږ غواړو فایل سیستم چینج کړو نو هغه په ډېرو طریقو باندې کولی شو د هغې نه اسانه طریقه چې دا ګوره د دې فایل سیستم چینج شو اسانه طریقه اول خو دا چې ته فارمیټینګ کوې نو ته کولی شي په فارمیټینګ باندې د هغې سمپل فارمیټینګ چې کله وکړي نو ته کولی شي د هغې فیټ انټرفیس ته کې انټرفیس فیټ ته کې دا ګورئ اوس راشئ وګورئ تاسو د دې چې دی ان ټي اف اس دی څه دی ان ټي اف اس شو زه غواړم دا څه کوم چینج کوم تاسو به لومړی یو سافټویر د انټرفیس ټو فیټ دا به انسټال کوئ تاسو دا به څه کوي انسټال به کوي نو چې دا تاسو کله انسټال کړه اټومیټیک څه کېږي دلته به راشي دا موږ سره ګورئ انټرفیس ټو فیټ 32 پروګرامیډیشن دا به انسټال کوي انسټالوی خوشي که نه نیکسټ پکې ووایي انسټال یې کوي اټومیټیک کوی شي درته وایي که نه دلته تاسو وي انټرفیس فیټ ته اړئ او که فیټ انټرفیس ته اړئ خیال هم دی اوس زما دا ډرایو چې دی دا شی د انټرفیس دی که نه زه غواړم د دې فایل سیستم چینج کړم نو انټرفیس به څه ته چینج دی فیټ 32 ته دا به څه به نیکسټ کوي هغه څه نومېږي ما چې څومره خیال دی آی دی که نه آی دی دلته به ډرایو سلیکټ کوي دا به نیکسټ کوي دا به څه کوي پروسیډ کوي او دا به یس کوي صحیح شو نو اټومیټیکلی ګورئ دلته پروګرس به څه کېږي پرسنټ باندې برابرېږي او ستاسو دا فایل سیستم به څه کېږي
اوکي دلته یو بل پوینټ موږ ته وایي شټ ډاون د کمپیوټر افټر کمپلیټینګ د کنورژن کنه دا م ټیک مارک وایي چې کله دا ټیک مارک شي نو چې کله تاسو کمپیوټر څخه کې دا پروګرس پوره شي کنورټینګ کمپلیټ شي کنه نو دا غي نه بعد به اتوماتیکلی ستا کمپیوټر څخه کې شټ ډاون کیږي خو چې کله تاسو انټرفیس فیټ تاړوي یا فیټ انټرفیس تاړوي نو خبره ده چې تاسو خپل کمپیوټر یو ځل سکه ریسټارټ کړئ کمپیوټر بس کوي ریسټارټ به کوي ځکه چې کله موږ د کمپیوټر سپیډ زیاتو هم هغه پریفیچر دا شان چې تاسو ما خودلی تاسو هم خودلی تاسو به کمپیوټر سکه ریسټارټ کوي سمپل دا اوکې کوي او دا سکه دا فینیش کوي او بس دا کینسل کوي صحیح شو بس نه کینسل کوم راځم بیا مای کمپیوټر ته ډرایو ما سره څه شو فیټ 32 ته اتوماتیکلی څه شو دلته کنورټ شو سپیشلی باندې کنه لہذا یعنی کله چې موږ غواړو چې موږ یو ډرایو موږ څه شو ایګور فیټ فایل سیستم د دې فیټ 32 شو به دې کې دا خپل چینجز راړي فیټ 32 خپل خواص لري انټرفیس خپل خواص لري خپل رول لري په ډرایو کې مګر باندې په الحال خبره نه کو او که چیرته غواړم چې فیټ 32 کنورټ کوم انټرفیس ته تاسو به بیا دا واخلئ دم جواب است دا به نیکست کوي دم چې نیکست کو ګور اتوماتیکلی موږ تراغله پارټیشن داشته فایل سیستم باندې دا نه سایز دا دی ان یوز دومره چې څومره استعمال شوی نه دی نو دا به تاسو څه کوي دا به نیکست کوي او دا به څه کوي پروسیډ کوي او دا به یس کوي نو اتوماتیکلی څه کیږي دا پلیز ویټ صبر وتا وکا اتوماتیکلی به دې چې نه څه کیږي د ټایپ اف د فایل سیستم از فیټ 32 ستاسو د ډرایو هغه چې 32 دی الریډي وسلته نو په دې اساس باندې چې ته مونږ غواړو چې کنورژن وکړو بغیر د نه چې کوم ډرایو فارمیټ کړو تاسو ته خطر طریقه ده چې تاسو په دې سافټویر باندې وکړئ اتوماتیکلی به سکیږي کنورټ کیږي نو دا خطر طریقه ځکه ده چې د فیټ نه انټرفیس ته او انټرفیس نه فیټ ته بغیر د کوم کمانډ لاین نه سیم ډی نه یا بل ځای نه نو دا خو زبردست طریقه ده چې اتوماتیکلی په کم وخت کې تاسو سکیږي فایل سیستم چینجیږي دا به بیا خیمه کنه دا به تاسو کې هم ګورئ دا نیو ټیکنالوژي فایل سیستم دی فیټ 32 او فیټ مخکینه دی موږ سره او دا نیو ټیکنالوژي فایل سیستم دی بل چې سی ډرایو ته موږ انټرفیس ورنو کو فیټ ورکو که تاسو خېری چې کله وینډوز سٹارټو سکین موږ سکین ډیس راوړي دا پریس نه کیو غټ مشکل جوړي او کته انټرفیس وغله سکین ډیس ور باندې چلیږي هم دا قسم د انټرفیس فایل سیستم د فایل ډیر سترونګ ډیر قوي ګور نسبتا ستا فیټ 32 ته ډیر نورم لري دا به تبل ورس خیمه چې فیټ 32 او انټرفیس لري څه فرق لري که چیرته یو ډرایو انټرفیس که چیرته یو ډرایو فیټي نو فرق څه دی هغه درته ښیم کنورټینګ فایل سیستم څه کی کنورټ کیږي دی باندې پوه شئ کنه هغه بل تاسو ته وړه یوز بي نشته سره وړه یوز بي نشته سره تاسو یوز بي نه راوړی کا وله اوس نو چې اوس نو زه نه زری مالا اکیب چې لري کیب ولا خدي بالکل ها نو دا اتوماتیک سکیږي کنورټ کیږي دلته او همدا خطر کړه تاسو کوشش وکړئ همدا طریقه څه کوي استعمالوي دا به کنورټ شو ما څه فینیش به خلاص ابل تاسو ما یو پوینټ خو دلته وګورم چې د یوز بي دا غټ زیات دی کنه سایز اف فارمیټینګ ټول باندې تاسو ما سیم ډی کې تاسو یو کمانډ ما خو دلته چې هغه کې دا فینیش کې ما کینسل کې یس به کې چیک به کوس کنه څنګه دی کنورټ شو اول سو افیټ ټو ټو د من کنورټ کو صحیح شو ها تاسو ما انت خو دلته چې شو فیټ ټو ټو انټرفیس شو ها دا کمپریس د تخم دا ډېر مهم کمانډ دی کمپریس دا د څه دی ګوري هم تاسو چې د خپل کمپیوټر کې چې دی کنه ګوري هم تاسو ګوري که تاسو غیر ما سره دا ډرایو دی دا په دې کې زما د ډیټا کلر چینج دی که خیال مې څه دی کلر چینج دی او د دې ډیټا زه چې دا ټول سلیکټ کوم د سي پراپرټیز ته راشم کنه د دې 18 جی بي دی څومره دی 18 جی بي او د دې اصل ټول چې دی 19.5 19 نیم شل جی بي د ډیسپیس کنه 19 نیم جی بي دی
او څومره پکې پاتې دی 1.2 لکه 2 جی بي پکې پاتې دی صحیح ده نو چې پاتې دی کنه که تاسو خیالي کنه په دې کې چې دی څومره ډیفرنس دی فرق څومره دی پکې پوه نه شئ کنه ګوره ټوټل سپیس چې ما ورکړی هغه 19.15 ماینس څومره پاتې دی 1.92 صحیح ده 19.58 څومره 19.58 او چې کلم زرا شمه دا کنټرول A کنټرول سلیکټ کوم رائټ کلیک پیو کوم پراپرټیز سره شمه دا څومره دی 19.15 اوس بدینه 19.15 هم څه کومه ماینس وای کومه ماینس 19.15 ایکول دومره نو 0.8 دلته څه شو پرې کې پاتې شو ورک شو زیچ ډیټا چې زم ځای نشي کنه چې اخواده خو ټریکونه کیږي دا دومره ځای نه دی ګورا دومره ځای نه دی ها دا ولې خو که چیرته تاسو راشي یو بل ډرایو ته بل لکه دی هارد ډیسک ته یا دې ته زرا زما دا لیپټاپ ته کنه دې کې زه کنټرول A اول د دې سایز ګورم د دې ټول سایز څومره دی 38 جی بي دی څومره دی 38 چې کله تاسو پراپرټیز ته راشي د دې ته 19.9 اصل کې دا 38 جی بي دی دا څومره دی 38 دې ته موږ وسکو کیلکولیشن کوو دلته ها دا څومره دی دا 38 جی بي دی څومره دی 38 صحیح شو فکس دی کنه 38 چې دی په دې کې څومره پاتې دی 1.15 ام بي 1.15 ام بي دا په جی بي نه دی دا چې ګورې 1 جی بي 100 ام بي دی 1.40 دی څومره دی 1.40 هغه باندې ډیوایډ کوو نو فقط دومره لري 1.15 ام بي دی کنه خدومره پاتې دی او 38 جی بي دی ټوټل تاسو ټول ډیټا سلیکټ کوم رائټ کلیک وکوم پراپرټیز سره ازم ولته زه ګورم چې آیا زمونږ دا ډیټا څومره 19.8 څومره 19.8 دې کې ما یو کار کړی چې دې کې ما زه فولډر استعمال کړی کنه ماینس 19.8 نو 0.2 دا پاتې دی په دې کې دا اوس دې کې څه پاتې دی چې دې کې ما سره کې دا تاسو زه فولډر مې استعمالوي زه فولډر چې استعمال نه کوي کنه تاسو ډیټا په دې کې نه کمپریس کیږي تاسو ما مثال د کمپریس شې درکړم مالو چو تاسو کله دې کوټه کې مالو چوم د سی واچوي کنه مالو چوم د سی خطا کوي نو تاسو دا مالوچ بډر کم ریشي دی کوټه کې او که تاسو کمپریس کې خپل منځ کې سره چې کمپریس هم کړو نو هغه بس کوي اب ډیر کم ځای بنسي مالوچ بډيري ځای بس نشي کم بنسي نو لہذا چې تاسو واړی تاسو په یو ډرایو کې ډیټا زیات راشي نو تاسو پراپرټیز کې څه ټیک مارک کوي دا دې کې ما ټیک مارک کړه کمپریس کورا خیال هم دی دې کې وز ما ډیټا زیات ځایږي خو دې نو ډرایو د تر ازم باندې کړل تا کمپریس دا مې نه ټیک مارک کړه دې ځکه دا خو ځان نه کوي چې نه ډیټا ته اس ډیټا چې دی دغه کمپریس کیږي دا به ډیټا زیات ځای نشي پدې کې ته فری سپیس ته کوي بچت کوي سپیس درته څه کوي بچت کوي درته دې باندې اوس پوه شو کنه چې کلم تاسو سپیس پکاري تاسو راځي هغه څه کوي دا چې اوس کمپریس کوي تاسو ته کنه اپلای کوي دا ټول ډیټا چې تاسو کمپریس کوي کنه تاسو نو بیا څه کیږي دلته تاسو نو وخت اخلي دا ګوري دا ارسه به کمپریس کیږي پدې کې دا ګوره په هر یو کمانډ باندې به تاسو څه کوي همداسې به دا اپلای کوي او د هغې به څه کېږي دا کلر به چینجېږي دې ته ګوره څه به کېږي کلر به چینجېږي او تاسو دې ښه مثال ما څه درکړی و چې تاسو کله په ډیسکټاپ باندې دلته راشئ تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ نیو ته راشئ او په نیو کې تاسو راشئ کوم ځای ته فولډر ته صحیح شو فولډر چې فار ایگزامپل تاسو نوم ورکړه څه اعلی اوس دې باندې تاسو رائټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته راشئ او صحیح شو ایڈوانس ته راشئ او کمپریس ټیک مارک کړئ کمپریس کانټینټ ټو سیو ډیسک سپیس ډیسک سپیس سیو کولو لپاره کمپریس ته کوي تاسو استعمال کوي
پوه تاسو کولای شئ چې په ډرایو باندې کمپریس استعمال نه کوئ. تاسو وایئ چې نه په ډرایو باندې استعمالو، هر فولډر بیل بیل کمپریس کا، بس چې کوم فولډر کې ته ډیټا اچئ کمپریس کوه او خطا کوئ ډرایو ته، کمپریس کوه او خطا کوئ. تاسو ګورئ ما ویلو یو دا چې څو مهم شیان دي که نه، هغې نه یو دا دی چې تاسو دا هر یو فولډر کې ډیټا اچوئ دا کمپریس کوئ، څه کوي کمپریس کوي. بل دا چې تاسو کوشش دا کوئ که نه چې کله تاسو ډیټا یو ګورئ که څه خیلی د زما مهم فایل دی دې کې یو سافټویر دی که نه، دا انټرفیس ټو فیټ سافټویر دی که نه، زه دا ولې د زپ کې خطا کوم دلته، ځکه چې کوم سافټویر زه ډاونلوډ کړم یا راواخلم یا پیدا کړم نو هغه ګورئ دا سافټ دی ما سره په دې کې ما ټول سافټویر څه کړي دي اچولي دي، دې کې ټول سافټویر دي. د دې ګټه ده څه ده؟ د دې ګټه دا ده چې کلم زمونږ دا کمپیوټر ټول وایرس شي، ټول کمپیوټر څه شي وایرس شي. خو ما ډیټا دې کې اچولې زپ کې مې ډیټا څه کړې خطا کړې ده، نو لہذا زما د زپ کې چې څومره سافټویرز دي ایکزی فایلونه دي که نه هغې ته به وایرس څه کېږي، وایرس به نه ورځي هغې ته. صحیح شو که نه؟ او زپ ته دا سهولت برابروي چې کوم ډیټا ته په زپ کې خطا کړې نو ته کولی شي هغه سکیور هم وساتې، محفوظ یې وساتې، پاسورډ ورته ورکړې، هر څه ورته ورکولی شي. تاسو ما دا ښودلي وو چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ نیو ته راشئ زپ ته ورکړئ زپ او دې د نوم ورکړئ څه احمد. خو بیا دې د خاطره بله خبره تاسو ته کومه چې کله هم تاسو بیا خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ، وینډوز ځکه تاسو ډیټا څه کړه زپ کې واچوله، نو چې کله هم وینرار کې مو واچوله، چې کله هم تاسو په خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ نو لہذا تاسو به څه کوئ، بیا ستاسو به اول کار دی چې تاسو سره یو سافټویر د وینرار په نوم باندې څه په نوم باندې وینرار، نو تاسو به هغه سافټویر څه کوئ، هغه سافټویر به تاسو انسټالوئ. چې هغه سافټویر تاسو انسټال کوئ وینرار نو ستاسو بیا دا زپونه څه کېږي، دا اکټیویټ کېږي، خپله بیا فعالي کار کوي او که نه نو ستاسو دا زپ فولډر چې څومره دي که نه زپ دا فولډر دا بیا کار نه کوي. ګورئ وینرار سافټویر تاسو ته وښیم که نه، تاسو دلته ډبلیو زه ورکوم، ګورئ دا وینرار دی، وینئ دا وینرار 5.0 تاسو دا ډبل کلیک کړئ دا یو سیکنډ کې انسټالیږي که نه، ډبل کلیک کړئ اټومیټیک دا کنورټ کېږي، دا فایلز دا نه دي دا اټومیټیک څه کېږي کنورټ کېږي بیرته. زه به دا چیک کړم که چېرته ما سره وینرار دلته انسټال وي او زما دا کمپیوټر چې دی هغه ونه غواړي ریسټارټینګ ونه غواړي، زه پروګرامینګ فیچر ته راځم او زه کوشش کوم چې وینرار دی چې نه څه کوم ان انسټال کړم، ډبلیو ته ورکوم وینرار دا دی که نه 32 بیټ، زه دا ان انسټال کوم، دا ختموم دا وینرار، دا څه کوم یس کوم، نو وینرار به زما د کمپیوټر نه څه شي اصل کې ریموو بشي، ختم بشي. او چې ختم شو نو زما کمپیوټر کې ګورئ اوس دا ګورئ دا زپ چینج شو که نه، دا ځینې اوس زپونه چې زه خلاصوم بیا ما ته نه خلاصېږي. اوس خو دا خیر زه راځم چې کومه دلته ډي کې ما دلته اچولي دي فروم ایچ ډي ډي او په دې کې ډیټا ده ما سره سافټویر، ګوره اوس دا کار نه کوي، خیر هم دی رنګ یې چینج شو، اصل کې دې کې ما سافټویر اچولي دي خو دا کار نه کوي. ولې دلته لیکلي رار وینرار دی اصل کې دا. ګورئ چې کله تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ دلته نیو ته راشئ ګورئ دلته څه دی تاسو سره کمپریس زپ فولډر دی، اوس تاسو سره رار نشته، وینرار دلته تاسو سره نشته، تاسو په وینرار کې اوس سافټویر څه کولی شئ نشئ اچولی او کلر هم نه دی چینج شي. هغه کوم سافټویر چې اوس زما او مهم و نو تاسو داسې مه کوئ چې کله هم تاسو سره فولډر وي او دا شکل دا ایکن پرې راشي دا او تاسو وایئ چې اوهو دا خو هسې فضول دی دا به څنګه شي، تاسو به هغې دپاره سمپل راشئ ګورئ دا اوس ډي اکټیویټ دی که نه کار نه کوي، ګورئ دا اوس کار نه کوي دلته که نه. چې کله هم تاسو راشئ او وینرار ته سیټ اپ ورکوئ وینرار ډبل کلیک کوئ تاسو اټومیټیک به دا اکټیویټ کېږي دلته اوس یو سیکنډ کې به دا ګورئ دا اټومیټیک دا اکټیویټ شو فعال شو دا. نو لہذا ډیټا د محفوظ د ټول خبره کمپریس کېده چې کله هم زه رایټ کلیک نیو ته راشم او ګورئ وینرار اخلئ تاسو، که زپ اخلئ تاسو به زپ واخلئ دا او که تاسو وینرار اخلئ وینرار به راواخلئ او په دې کې به ډیټا څه کوي سکیور کوي، محفوظ به یې کوي که نه. دا ستاسو ډیټا به بیا همیشه دپاره صحیح محفوظ وي. لکه تاسو ته ما داسې ویل چې تاسو رایټ کلیک وکړئ نیو ته راشئ او زپ ته راشئ یا وینرار ته راشئ چې هر یو ته راځئ بس راشئ ورته او په دې کې نوم ورته ورکړئ. فار ایگزامپل جان یو سافټویر دی زما دا کاپي کوم او دې باندې ډبل کلیک کوم او ډبل کلیک سره زه دا کنټرول وي یعنې پیسټ کوم سیټ پاسورډ ته راځم. ګورئ صحیح شو که نه،
سیټ پاسورډ له چراغ لمنو زه ورکوم څه پاسورډ دلته هم ورکی که شو پاسورډ کلیک کی بیا پاسورډ دلته خی درته نو لہذا شو پاسورډ څه کوم نه ټیک مارک کوم کنه کارګنایز پاسورډز کلیک کینو پاسورډ څه کوي شي دلته چیک کوم شي فلحال دا څه کوم دا ډیلیټ کوم د حاجت نشته دیتا سمپل دا اوکې کوم او دا اوس کو د پیس سره څه شو دلته واچول شو خدای وینرار ته چې دی کنه کمی ودی ما سره د کوم وینرارو ما سره جوړ څه کوم دی جان where's جان آی جانا شهید شي دا اخلم دا مې کاپی کو جان تر اغلم ډبل کلیک می پیو کنټرول وی او راځم سیټ پاسورډ دا ورکوم کیو ډبلیو او لاندې هم څور کوم کیو ډبلیو دا سمپل زه اوکې کوم او دا څه کوم اوکې کوم فولډر اپ سافټویر دا رار ده کنه دا اوس چې په کوم دا فاصل کې زپ دا اوس په کمپیوټر کې موجود دی تاسو به وینرار انسټال کړئ او ځل کنه نه دا ساره کوډ څنګه کنه پاسورډ دا سافټویر اهلی کړه د فولډر خاوز د تخیم کام دي تر اعظم صحیح شو اوس جان د زراغ لمه جان ته ډبل کلیک کوم دی باندې ما ته خو خی کنه دلته زه دا سافټویر ډبل کلیک کوم ډایرکټ ما دا سافټویر باندې پاسورډ شو دلته دا سافټویر زه ډبل کلیک کوم ډایرکټ ما د څه شو سافټویر شو یعنی مطلب دا شو چې تاسو هر یو سافټویر ته بیل پاسورډ چې کله انټر کوئ نو هغه تاسو کوم ځای نه کوئ هغه تاسو د دې ځای نه کوئ چې هر یو سافټویر ته بیل ورکوئ تاسو کولی شئ د رار په ذریعه زف په ذریعه باندې څه وکړئ هغه استعمال کړئ بهرحال دا زموږ ټوټل خبره په کوم ځای کې وه ټوټل خبره زموږ په کوم ځای کې وه په دې کې وه چې موږ څنګه کولی شو چې زموږ دا کمپریس ډیټا کمپریس کړو دې د خاطره موږ باید څه وکړو دې هغه نه موږ استفاده کولی شو خپله خبره ما نه شوه تاسو ته ما ویلو چې ته د یو اس بي فارمیټ کوله دا یو بل ټریک دی هغه د ډوپلیکیټ شی فایند کول دي که نه ځکه زه خپل هم دا مشکل لرم په کمپیوټر کې زموږ دا مشکل دی چې موږ کمپیوټر کې یو شی واچو نو موږ هیري دا د موږ سره شته که نشته دا شی که نه نو د هغې دپاره موږ سره د ډوپلیکیټ فایندر په نوم باندې سافټویر دی که نه ډوپلیکیټ فایندر مطلب دا دی چې تاسو سره یو کمپیوټر کې یو فولډر د احمد په نوم موجود وي تاسو بل هم د احمد په نوم څه کوئ ځان سره اچوئ یا تاسو سره یو فایل تاسو یو ځل سیف کړه په یو ډرایو کې او په بل ډرایو کې هم هغه فایل څه کوئ اچوئ نو دې ته ډوپلیکیټ فولډر یا ډوپلیکیټ فایل یا ډوپلیکیټ ایمیج یا ډوپلیکیټ آډیو یا ډوپلیکیټ ویډیو ورته وایي نو ډوپلیکیټ فایندر سافټویر چې تاسو په کمپیوټر کې څومره ډوپلیکیټ شیان دي چې سیم ټو سیم دي یو شی دي که نه نو هغه به تاسو څه کوئ د دې سافټویر په ذریعه باندې څه کوئ پیدا کوئ ډوپلیکیټ فایل فایندر نومیږي دا به تاسو څه کوئ دا به تاسو انسټال کوئ نو ډوپلیکیټ چې تاسو کله انسټال کوئ که نه نو اتومیټک څه کېږي ډوپلیکیټ فایل فایندر به تاسو ته راشي دا به تاسو څه کوئ کلیک به کوئ په خبر خو مې پوه شئ ډوپلیکیټ فایل فایندر که نه او چې یو قسم فایل یې ستاسو په یو فولډر وي یو دا فولډر ما واخیسته دا انټرفیس ټو فیډ دا مې کاپي کړه په سی ډرایو کې ډي کې بیا مې بېرته کاپي کړه په ای کې بیا مې اف کې هم وکړو نو زه کنفیوز شوم چې دا په کوم ځای کې ما سره اصلي دی نو زه به راشم ډوپلیکیټ فایل فایندر ته که نه ما ته وایي ته څه غواړې زه ما ته فایند کا ډوپلیکیټ فایل هغه فایلونه ما ته پیدا کا چې په ټول کمپیوټر کې موږ سره موجود وي خو دوه ځل موجود وي یا دوه نه زیات موجود وي چې یو ځل کوم فایل موجود وي هغه مه پیدا کوه احمد دې کې شته دې کې نشته دا مه پیدا کوه احمد صحیح ده نو زه ورته وایم ګورئ ډیسک ډرایو زه په دې ټول کمپیوټر کې پیدا کړي ټول کمپیوټر کې باید ته پیدا کړي ته نه داسې وکړه په دې ای ډرایو کې چې دی په ای کې صرف ما ته ډوپلیکیټ پیدا کړه ښه څه ته ډوپلیکیټ پیدا کړي ګورئ دلته درته وایي چې لک فار آل فایلز ټایپس لک فار آل فایل ټایپس دا څومره چې زما کمپیوټر کې قسمونه د فایلونو دي که وینرار دی که زیپ فولډر دی که فوټوشاپ فایلونه دي که د کورل دي که د ورډ که د ایکسل که د ایکسس مطلب چې دا څومره زما کمپیوټر کې ډیټا ده خو چې یو قسم شی موجود دوه نو دا څه پیدا کړه او ته نه صرف هغه شیان ما ته پیدا کړه ته غواړې صرف هغه ویډیوګانې موجودې چې ډبل تکراري ته هغه ارکایو موجود چې ډبل هغه اپلیکیشنز پروګرامونه یا هغه آډیوز یا هغه ایمیج زه هغه عکسونه ما ته وښیه چې ډبل صحیح که چېرته دغه عکس یو شی وي که نه او د
خطي بلکې دی استاد یو کې احمدي بلکې محمودي نوم باندې زمونږ کار نوم سره دی بل شي سره نه دی نیم سره دی وګوره نوم سره دی صحیح شو ما تاسو ته مثال په دې فولډر کې درکړم کنه چې دې فولډر نوم احمد دی انټرفیس ټو فیټ دا مې سیف کړی کې کاپی مې ک بل ډرایو کې بل کې مې واچاو کنه زمونږ اصل کار نوم سره دی صحیح شو چې په نیم باندې سیم وي دلته مې الته مې فولډر فایل ډایرکټ به ماته سکی پیدا کړي زه به تاسو ته اگزامپل په ایمیج درکم چې دا زر پیدا شي کنه ځکه ویډیوز کې به لګا کی نو تاسو ایمیج څه کوي دا نیکسټ کوي چې نیکسټ هم کومه دلته وي اګنور فایلز مې درته شي چې یو ام بی نه کم عکس کم سایز څومره یو ام بی نه نو هغه څه اګنور کاغه پرېدا مطلب دا شو کنه چې هغه عکس چې دا غي سایز خو پیژنې کنه چې کله پراپرټي سره شي دې ځکه دا سایز لیکلې کنه چې دا غي سایز د یو ام بی نه سو کم هغه پرېدا او کچیر دا د یو جی بی نه زیات هم پرېدا تاسو کوی شي دا زمنا اس بالکل دا نه په د یو ام بی نه چې کم وته ما پرېدا بس هغه د خپل کار کوي ها نو دا وخت کې چې کله چانه ساکسونه وري کې بل څه خبرې مسلې کوم او دا نیکسټ کې هغه باندې کول شي اګنور فایل نیمز صحیح شو زه اوس د سیما چې دلته ماته څو درې آپشن راکړي دا د کرایټیریا آپشن یې چې 15 سټپ لري 15 سټپ کې زه په دریم سټپ کې ما اوس الریډي زه ما اګنور فایل نیمز هغه نمونه چې دي د اګنور مطلب څه دی صرف نظر پرې خودل کنه زه نمونه باندې پیدا کی کنه غل احمد محمود دی اورته ها 150 تاریخونه ټول ها هډن فایلز دا چې عکسونه به دي چې هایډ کړی هایډ په تویل چې څنګه هایډ کوي کنه ځنې موږ هایډن کو ورته هغه په کې پیدا کوي یوم په کې ما اګنور کوم نیکسټ ټیک اسه search for all file names tool yes او کنا file name contains the following یا هغه فایلونه پیدا کا چې پکې څه راغلي احمد راغلي اور اچ پکې راغلي جے ا پکې راغلي کې اچ ننندانا ورته ټول پیدا کا صحیح شو کنه نو دا بس کوي سلورم سټپ کیو مونږه لډی کنه دا دلته سرچ کې چې سرچ کلیک کړئ ډایرکټ تاسو کوی شي سرچ متور کې فال ډیفالت کنه او دا به تاسو کې نیکسټ وکړي بل سوي سلیکټ ډیلیټ کرایټیریا صحیح شو دلته ماته وایي چې سلیکټ هاو د پروګرام ویل ډیلیټ فایل صحیح شو کنه نو دا زه ساخله ملته پرمننټلی اخلم ګوره که زه ټو ریسایکل بن واخلم صحیح شو نو ماته به بیا څه کوي ریسایکل بن ته پیدا کوي یا زه پرمننټلی ماته پیدا کوي زه ته خیمه اوس صحیح شو تاسو به دا څه کې سرچ ته ورکوي اوس دلته څه کوي دلته اتوماتیکلی تاسو کوی شئ دا فیوزم کوي کنه ویم دروي نو دا زمونږ په هغه کې ډوپلیکیټ فایلز دي چې ما سره شته ګورئ د پوهنې صحیح شو نو ار یو باندې چې زه کلیک کوم دا الریډي ماته دلته څه کوي دلته ماته شو کوي او دې درې یو ځای ډیلیټ کی او کنه به تاسو دلته راشئ آپشن مهم شیدا دی ګوره ها که تاسو سلیکټ ډوپلیکیټ بای موډیفیکیشن ډیټ کلیک کړئ د تاریخ په اساس د تداسه کې منظمه چې په کوم تاریخ باندې تاسو دا غړي کنه زه مې سلیکټ آل ډوپلیکیټ of PDF the PDF duplicate مطلب select all duplicates in each group په هر گروپ کې دا مهم پوینټ دی ها select all duplicates in each group دا په هر گروپ کې لکه ته په هني مدیریت شته کنه دوه دي کنه د دې نه یو سلیکټ کو په هر گروپ کې چې دوی یا درې نو هغه نه څه کوه یو انتخاب کړه بیا تاسو کولای شئ یو د نسک ډیلیټ سلیکټډ فایلز کوي سره دې نه ډیلیټ کې ډرایو ډیلیټ هغه نه خامہ ډیلیټ کې کنده په پیدا کړه په ډرایو کې لوکیشن نه کنه په ای ډرایو کې اصل کې پوه شئ کنه تاسو به څه کوي دلته به سلیکټ آل ډوپلیکیټس ان ایچ ګروپ په هر ګروپ نه به تاسو یو سلیکټ کړئ لکه دوه دي دا ګروپ شو دې ګروپ به یو سلیکټ کړئ چې سلیکټ وکړو تاسو به څه کوي ډیلیټ سلیکټډ فایلز وکړئ نو دا به ډوپلیکیټ تاسو پیدا کړ او به څه تاسو ډیلیټ په شته طریقه باندې دا خمه درلې د څه لپاره چې مونږ غواړو مطلب دې کې فلټر هم کوي شي هر څه کوي شي هغه تاجت نشته
چې کله سافټویر زر کوم د خپل هم په دې باندې کار کوي یعنی مطلب دا شو چې موږ غواړو په خپل کمپیوټر کې ډوپلیکیټ فایلز فولډرز دا شین پیدا کړو په دې طریقه باندې کولای شو اناف ان شاء الله بس نن هم دومره بس ته زینو څه شو ډوپلیکیټ فایل فایندر استاد کوم دا نظر پروګرام دی دا استاد فولډر کې واچوم ته یو د درسونه مانو